أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون مخکی آیتونو کی کلچی ابن یامین اغی پاتی کو دی سمینتون اکڑو خو نشوا نا امید شو نو جدا شو ځان له جرګه کولا چې وسو کو پلار تبا پکم سترګو باندې مخامخ کیګو نو هغه مشر پکې داوی چې زخه نظم زبا دلتکیم یا با زما پلار مال اجازت راکی او یا با الله فیصلو کی نور رونو تیوی تاسو لاړ شئ او پلار یو پدې باندې خبر کوي چې استاد وی غلا کړلا پاغي کې گیر شوه نه خبره زمونږه رښتونی ده که معلومات کول غواړي نو د دې کلیوالو نه تپوسو کی د هغه قافله والو نه تپوسو کی د چا سره چې مونږ تلی راغلی یو رونا د یوسف علی السلام راور سیدل پلار ته خبر وکړه پلار وتوی چې دا تاسو سخپل کرتوتونه دي زهو سکول نشم صبر بکوم زما کار دے صبر اللہ نا دعا دا امید دے تم دا چا اللہ بمالا دغٹول راولی یو سیٹ تشو او بیائی خبر کولا د یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام زامن وتوی چې پلارا ته داغه تذکرہ کې هغه هر وخت کې یادې داغه په وجه باندې په دې غم په وجه باندې کمزور شوي او د دې په وجه باندې تب مرشي نو سچي شوي دي اخواسم شوي دي یعقوب علیہ السلام وی زد خپل د جبه پر یاد د زړه غم الله ته وړاندې کوم زما پوها زما علم زما فراست مات داوی چې هغه الله با د ټول مال راولي ز پويګم د الله د طرف نه پاس چې تاسو په نه پويږئ نو بیا وته ویلار شي نو تاسو تحسس وکئ تفتیش او تلاش وکئ معلومات وکئ یو دلدګه تحسس ده نور زینو کې تجسس راځي نو علما وی چې تحسس استعمالیږي په خزه کې او تجسس استعمالیږي په بدزه کې ودا جاسوسی کوي
جاسوسی چې کولای کېږي نو هغه نیت خرابي د بدې د پاره کوي تحسس د معلومات دي نو هغه د ښېګړې خبرې دي هغه ځینه هغې بیا را روان شو راغلل بیا مصر ته نو د هغې تذکره کوي چې راغله نو بیا یو قسم خپل آرزو پیش کئی درخواست پیش کئی خپل کمزورتیا پیش کئی خپل غریبواله پیش کئی بل طرفنا دا اللہ رب العزت رحمت دی طرف تا متوجه شو او دی تا خبر ورکړی شو چې او دا یوسف علیہ السلام دی بیا درونو معافی غختل اغیتا معافی ورکول او بیا د کمیس تذکرہ چې تاسو لاړ شئ یو پلار ته دا زیره په پلار باندې دا زیره وکي پلار ته دا خبر ورسوي چې یوسف پیدا شو یوسف التگی اومونده شو معلومات وشو او د هغه زنا بیا راځي دلته کې راځي زما خپل راځي سکسان یعقوب علیہ السلام سرو یعقوب علیہ السلام سرناس دی دا بل ډلا دا د دې سینا روان شو کمیسی اغسته دی روان دی نو چې کله د کلی نه اوتل د مصر نه روان شو یعقوب علیہ السلام وی ما باندې خود یوسف علیہ السلام وی لګي داغه تذکرہ کوي خلق و تسوي زامن و تسوي او بیا چې کله دانلی داغه تذکرہ بیا کوي فلما دخلوا عليه فقالوا يا ايها العزيز نو کلا چې داخل شو دی پاغه باندې یوسف ایها العزیز اے عزیزا مسنا واهلنا الضر رسیدل منگتا او زمن اهل ته تکلیف غټ تکلیف کې منګه پریوتی یو ولې د یوسف علی السلام غم یو ده د بنیامین غم بل له پدې ورځو کې قحط ته دا پکې بل غم ده بل طرف ته غریبواله ده دا پکې بل غم ده نو رسیدل منګ ته تکلیف واهلنا زمغالتم وجینا ببضاعت مزجات نو منګ راوړلې پیسې لګي منګ سره پیسې لګي دي کمی دي فاو فلن الکیل نو پورا را کمل راشن وتصدق علینا او کمه او کا منګ باندې پنرخ کی نرخ کی کمه او کا عام طور باندې دغه سی کول کیږي ویل کیږي پسو دی دا من پسو ده وې دا په دومره ده وې لیکو لګړې موږ سره گزارو کنه لګړې کم کا کله موږ پیسې دومره راوړلې بس کداغه راکې په دغه د امن راکې جو په دغه باندې د امن موږ لراکا او کنه راکې کمه نه کې جو بیا زموږ د سمره پیسې چې دې دغه راکانو نا خبره کی نو فلما دخلوا عليه نو کله چې داخل شو دی باغبانه قالوا نو دی یا ایها العزیز یا عزیز مصر مسنا واهلنا الضر رسد الله منتاو زمغال ته تکلیف وجینا ببذات مزجات اور اورلی منگا پیسې لګي فاو فلنا الکیل نو پورا راکا منگل راشن وتصدق علینا او کمه او کم منگمائے پنرخ کی ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله بدل ور کوي آغا چالا چاغا صدقه ورکون کې ده آغا کمه کون کې ده آغا خېګړه کون کې ده سوچې خېګړه کې د خلکو سره نرخ کې کمه کوي نا کم چې اصل قیمت ته داغینه کم کې
دو مارکیٹ چې کم ریټ ته د هغې نه کم کې د هغې سره سړی گزارو کی نو دا صدقه یو طرف ته عامه صدقه ده دا نه کله قرضی قرض سړی ورکی نو قرض چې چاله ورکی نو هغه زیات محتاجی نو د قرض په باره کې هغه ثواب د هغې بیا زیاتي د صدقې نه دا د قرض چې ورکړلی نو هغه سړی کوم چې قرض غواړي نو هغه زیات محتاج دی ځکه غواړي او دا کوم چې عام صدقې ورکولی کېږي نو ثواب یې کېږي خو هغه قرض چې ورکړلی نو د هغې سړي روزانه په لحاظ سره د هغې د صدقه کولو ثواب میلاویږي 1000 روپۍ ورکړلی قرض یوه میاشت پې تېره شوه لکه ده چې 10 ورځې 1000 روپۍ صدقه کړي د هغې ثواب درته میلاویږي او بیا چې کله یو سړی داسې هغه قرض غوښتلی او دی ورته بیا پرېږدي هغه بیا نور زیات اجر او ثواب الله ورکوي خبره وشوه هغې خپله عاجزي پیش کړه خپله بېوسي پیش کړه نو خامخا یو سړی دی د هغه رونه داسې دي پلار یې دغسې په کمزورتیا کې دی مور یې کمزورتیا کې ده مصیبتونو کې تکلیفونو کې دي دې سړی آخر ځان پټی پټی نو څومره پټ کی بیا د یو سړي د زړه نه دا برداشت کېږي نه نو خبره ورته وکړه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون وی هل علمتم آیا تاسو ته پته ده ما فعلتم بيوسف چې څه کړي تاسو د یوسف علیه السلام سره واقعي او د هغه د رور سره اذ انتم جاهلون کله چې وایي تاسو ناخبره تاسو چې کله په جهل کې وایي ناخبره وایي تاسو جاهلان وایي نو په هغه وخت کې چې تاسو څه کړلي نو یاد یو دي که نه تاسو ته پته ده څه وکړلي څنګه چې هغې دا خبره واورېده دی څه وایي تاسو یوسف علیه السلام سره څه کړلي خلک وایي سترګې واضح پاتې شوې سترګې کولاو شوې سترګې وغړېدې ویې ته ښه قالو انک لانت یوسف آیا یقینا ته خامخا یہ یوسف تو یوسف قال ناغو تویاو انا یوسف زو یوسف وهذا اخی او دا زما رور دے قد من اللہ علینا یقینا اللہ احسان کر لے منگ بانی انہو من یتقی و یصبر یقینا سوچے تقوی اختیاری رکی دا اللہ نا ویصبر او صبر کئی فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقینا اللہ نزائے کئی اجر نیکو کارو سوچے نیک کار نہ کئی نیک عمل کئی خا عمل کئی دا اللہ دا حکم دا پیغمبر پر طریقہ بانے کئی نا اللہ رب العزت دا اجر ضائع کئی نا دا اخلاص ضائع کئی نا قالو نا غطولو وطویت اللہ پا اللہ قسم لقد آسرک اللہ علینا یقینا اللہ غرمال ادھر کر لے تعالیٰ پا منگمانی اللہ تب پا منگمانی غرق کرے دے زیتے را رسولے بل غرمال آغا دا پیغمبر ایوم دے دکا علماء لکی چی دا لس کسان چی ون دی پیغمبران نو دا پیغمبران شی ندی ولی دیا جرم کر لے گناہ چی سو کئی جرم کئی نا پیغمبر کی گی نا اللہ غلا پیغمبری نہ اور کئی پیغمبران چینو داغی نہ گناہ نہ کی جرم تی نہ کی پیغمبر معصومی یوسف علیہ السلام دے معصوم دے پیغمبر دے
نو دی وجن هغه وی آثرک الله علینا یقینا الله تعالی غوړواله درکړل په موږ باندې عملی لحاظ سره د علم په لحاظ سره نو د دنیا په لحاظ سره هر لحاظ سره ته موږ باندې غوړې وان كنا لخاطئين یقینا موږ خامخا یو خطا کار مخکې هم کړلی اوس هم یو خطا کاری کله چې دې خبره ضرور په مخ کې کیږي رور ته لګیا ده الله تعالی غوړواله درکړل موږ خطا کار یو نو ته الله تصریب علیکم اليوم بس تاسو مقرر هغه شی دی لا تصریب علیکم اليوم نشته ملامتیا تاسو باندې نن ورځې تاسو باندې اس ملامتیا نشتی بس جی شی دی یغفر الله لكم الله دې بخنو کی تاسو ته او هو ارحم الراحمین الله دې زیات رحم کون کې رحم کون کو نا الله ډېر زیات رحم کون کې الله ای تاسو باندې خپل رحم کیوي خبر اخکار شوا یو بل نبا چاپی رشوی امی تاوشی بی یو بلنا یو بل بی میلاوشی بی یو بل سر بی سینه میلاو کڑی بیا بناسی نو خبری بی کڑی می نو بیا با دا پسی می یا منگ وزو ویزا زئی نو اذهبوا بقمیصی هذا ویسی زما دا کمیس فالقو والا وجه ابی یاتی بصیرا نو اور غرزوی دلنا زما دا پلار په مخبانی نو شیبا غلی دن کے ولیا په غم کی دے نو دا بازی وی دا دا وسیقی په طور بانی دا یو اعتماد دے یو نخا دا نخا ځان سره واغلی دا ویسی دې لپاره چې هغه اعتماد کی یقین کی نو اذهبوا بقمیصی هذا فالقوا على وجه ابي یاتی بصیرا نو کله چې دغه سي یو شی سړی ته میلاو شي وای خا دا زما د زوی دی ناغه راغلی نو کله خولای کله مخ سره لګی کله د سینې سره لګی نو کله چې دی اور ورسېدل ناس وې دا کولا وې ګونو دا کمیس ته دا د یوسف علی السلام کمیس ته واتونی بیالکم اجمعین اور ولای ما تقبل الټول تاسو کله لاړ شئ نو یو خداو کې چې دا کمیس وېسي ال دغه د آی داغي به اعتماد راشي بروسه راشي یقین براشي یا دا خبر دي سیدا بیا د هغه سینه روان شي ټول راسي نو دی خدان ته کې د یو زیو شام نه روان شو فلسطین ترا دا مصر تراغله نواتونی بیالکم اجمعین ولما فصلت العیر او کله چې جدا شو قافله را روان شو مصر ناراوت القلابهم نو سکسان دلته کې نساغ زین را روان دي کې مصر اغسته دي و انی لا اجد ریح یوسف یقینا زه خامخا محسوس کوما مزه بی د یوسف علی السلام ما باندې د یوسف علی السلام بی لګي لولا ان تفندون کچری تاسو ما قمقل نه غنی د عمر د وجنا بازی وخت کې سړی بوډا شي نه چې څنګه خلک وې د بوډا شي د نور دماغ کار نه کوي ادا بازی خلک د بازی زامن یا بازی کشران د دغه مشر په وخت مخکې دا سوی د دماغ خراب شي دماغي کار نه کوي او دا خبره د په مخ کې کول نه دی پکار ښه هغه ځان ته په خپل باندې وای زما دماغ کمزوري شي دی وای دی لیکن تمو دماغ خراب شي دی د لیوانه شي دی د دماغ خراب شي دی دماغي کار نه کوي اسی بو ولی حال دغه د مریض په مخ کې د دغه سي بوډا په مخ کې چې تخلص دا خبره کې هغه ته سمره احساسي کمتري برازي احساسي کمتري کې پریوزي ال دغه کولای نشي بیا دن خپل سره خوري
دا بعضې خلک د مشرانو په مخ کې دغسې خبرې کوي دا نه کول پکار دلته کې خو هغه څه وایي هغه ته د ځانه وایي یعقوب علیه السلام د ځانه خبره کوي او هلته کې هغه زامن ورته څه وایي زامن چې یا ته خو لیونی ته خو دماغ دې کار نه کوي ته خو ختم شوی داسې نه وایي څه وایي قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم وی پا اللہ قسم یقیناً تو خامخا پاغا مینا پخانی کیے استاد یوسف علیہ السلام سره مینا دا تا تار وقت اغرا یادیگی تا مائیں سبوی لگی خوشبو لگی نتوی دا کسو دا یوسف علیہ السلام وی دی نا خوشبو دا کل کل دا سی نا سبا کرسو شی اے زماغ ورک شوی زوی اگر آگے کو دا بازی وقت کی دسی کلا دروازه اٹھکی وی کسا پلانکے رانگے دا غدا راتلو خبر با دسر آڑو یہ نا مور با آوازو کی پلانکے دے کو وی دا مورو سر مینا دا او مور دا بازی کرس دا پیجنی پخای پیجندل پخاچی اکرس بدکاو راتبانه اکرس بکیدو نو وسم چې کله دا اکرس شو وګوره چې پلان کې ده کو نا خبره کوي نو لما فصلت العير نو کله چې جدا شو قافله قال ابوهم نو پلار ددی انی لا اجد ريح يوسف یقین زخام مما محسوس کو ما بيد یوسف علیہ السلام لولا نفندون کجری تاسو ما قمقل نغنی د عمر د وجنا بډاوالی د وجنا قالوا ناغي وتوي تلای په الله قسم انك لفي ضلالك القديم یقینا تخام خای پاغه مینا مخینه کی پوخانه مینا د استاد هغه سره هغه مینا کی تاختی زمانه بس فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز نو کله چې داخل شو باغ باندې نو اے عزیزا اے عزیز مصر مسنا واهلنا الضر رسید له منتاز من اهل تکلیف وجینا ببساط مزجات نو راولی منگا پیسے لگے فاو فلن الکیل نو پورا راکم لراشن وتصدق علینا از ارزانی اوکا کمی اوکا منگ بانے پنرخ کی ان اللہ یجزی المتصدقین یقین اللہ بدل ورکی پنرخ کی کمی ورکون کتا قال حال علمتم ما فعلتم بیوسف وی آیا تاسو پد دا سکړی تاسو د یوسف علیہ السلام سره او دا ضرور سره ایزان تم جاهلون کله چې تاسو جاهلان وای کله چې تاسو نه خبر وای قالوا ندیوی انک لا انت یوسف انک آیا یقینا تو خامخا یوسف قال انا یوسف غوی یوسف مهذا اخی دا زما رور دے قال من قد من الله علینا یقینا الله احسان کړل موږ باندې یقینا سوچ یې رکی دا اللہ نا یریگی او صبر کئی نو یقین اللہ نزائے کئی اجر دا نیکو کارو قالو تاللہی نو دیوتوے یقینا تاللہی پا اللہ قسم لقد آسرک اللہ علینا یقین اللہ ورکڑے تپا منگوانے وین کننا لقاتین یقین منگا یخا مخا خطا کار قال لا تسریب علیکم اليوم یوسف علیہ السلام تو ہوئی نشتے ملامتیات تاسبائن نرزے یغفر اللہ لکم اللہ تاس تبخنو کی وہو ارحم الراحمین اللہ دے زیاد رحم کون کے رحم کون کونا اذهبوا بقمیصی هذا ویسے زمادہ قمیص فالقوا علی وجه ابی نوروی غرزوی زمادہ پلار و مخبان یاتی بصیران شباغلی دن کے واتونی بیالکم اجمعین اور اول ایمان اقبل اہل ٹول ولما فصلت العیر کلچے جداش وقافلا قال ابوهم نوی پلار ددی انی لا اجد ریح یوسف یقینا زخام مقام محسوس کو ما بید یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچری تاسو ما قمقل نگنی قالوا تاللہ دیوتوی پا اللہ قسم انکا لفی ضلالک القدیم یقینا تخام خائے پاغ من پخاری کی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت و نام